बिस्मिल्लाह राजू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नन बमु په فارم باندې خبره کوو سبا نه سٹارټ اخلو د سره د فارم په دې وخت کې موږ په فارم باندې خبره کوو صحیح ده اوکے جی راځم یو بلینک ډیټابیس واخلو کریټ راځو یو کریټ په کریټ کې موږ نن موږ یو فارم وایو سبا یو فارم یا ستې لکه فارم مونږه پهلا ټیبل باندې خبره کړې و چې آیا ټیبل مونږه څه طریقې سره جوړو صحیح ده بیا هم داغه نه پس په کیوري باندې خبره کړې و چې کیوري مونږه څه طریقې سره جوړو اوس مونږ خبره کوو په فارم باندې او بیا په ریپورت باندې خبره کوو صحیح ده ریپورت زمونږه فائنل یو دغه دی دا ټاپک دی یا مطلب فائنل ډیسیژن دی مطلب کله چې ته یو سیس تیار کینو هغه پرینټ اوټ روبا چې کړه بس پرینټ اوټ چې کوم دی تاسو سره فائنل دی نو دې لپاره به مونږه یوز کوو ریپورت یوز کوو ها زرا زم فارم د څه د لپاره استعمالېږي یاد ساتئ فارم مونږ یوز کوو لکه څنګه چې تاسو دا فارم دی تاسو چې کله راشي کنه فارم فل کوئ کنه فل کوئ په دې فارم کې مونږ کمپلیټ انفارمیشن نه چو کنه چو کمپلیټ انفارمیشن نه چو کنه او دا فارم زمونږ د ټیمپرری مخامخ شومنت د لپاره استعمالېږي مطلب فارم مونږ انټری د لپاره سره استعمالو فارم از یوز فار انټری صرف د انټری د لپاره مونږ فارم یوز کوو نور دا تاسو ریکارډونه چې کوم دی مونږ سره بیا په خپل ډیټابیس کې یا خپل رجسټر کې به سٹور کیږي دا فارم تاسو کو ورکم شي څه دغه نه کوي نو دا قشان فارم په ډیټابیس کې یا په ایکسس کې مونږه صرف د انټری لپاره استعمالو ځکه کچره مونږ په ټیبل کې انټری کوو نو ټیبل مونږ سره لوکس نه راځي فارم مونږ سره ډېر لوکس ټایپ فارم راځي تاسو به اکثر کتلی وي ځینې ادارې ته تاسو لاړ شئ کنه الته فارمونه وامونه جوړ کړي هغه مخامخ زیکس کې ډیټابیس نشته اوس جوړیږي صحیح ده ها د فارم جوړولو لپاره منګه فارم داسیم جوړولې شو چې لاړ شو یو بلینک فارم واخلو او د دې ځای نه ځان لسه جوړوم یو فارم جوړوم لکه په خپل خواخه منګه ډیزاین کوو خو که منګه فارم زیات چې جوړو نو منګه څه نه جوړو د ټیبل نه جوړو تاسو د ټیبل نه هم یو فارم جوړولې شي فارم او د کیوري نه هم تاسو یو فارم جوړولې شي زه راځم پهله یو ټیبل اخلم صحیح ده مثلا راځم بدلته مې لیکو چې سیریل نمبر name post yes salary ha salary down देना पास राजम सिंपल सो कि क्लोज देना पास yes सोनी में उलावर को AMP और देना पास नो प्राइमरी की ګوره زما د AMP ټیبل په نوم باندې څه جوړ شو یو فارم جوړ شو سوري د AMP په نوم باندې یو ټیبل جوړ شو اوس د دې ټیبل نه موږ څه جوړو تاسو ډبل کلیک کړئ دې کې سره ریکارډ شته نشته کنه ګوره یس ریکارډ پکې نشته دی که تاسو پکې ریکارډ واچوي ام پکې تاسو ورې شي مثلا علي ډاکټر دی څومره سیلری ده دومره سیلری ده بیا یو بل کس ریکارډ پکې واچوي کمال انجینیر دی او څومره سیلری ده 2000 روپۍ سیلری ده دنه پس راځم سو کوم کلوز اوس راځو کریټ ته په کریټ کې موږ سره د فارمز فارم مونږه په مختلف طریقو باندې فارم جوړولې شو په څه باندې مختلف طریقو باندې زه دې ټیبل کې چې کوم دی یو لګه انټری زیاتوم اکثر موږ سره بیا ضرورت راځي زه راځم نور کلرک بلال टीचर ताहिर टीचर मोमिन टीचर आदिल क्लर्क और सुमरा ओके जी सिंपल दा क्लोज कमा राबा शुपदी बांध उदरीगो او دینه پس راځم چرته فارم ته پهلا راځم فارم ته سمپل په دې باندې چې کلیک کما نو تاسو ګورئ ډایرکټ زمون په کوم ټیبل چې مونږ ولاړو داغه نه ډایرکټ مونږ تاسو جوړ شو یو فارم جوړ شو تاسو ګورئ زه دا ویو کما دا ګوره زمونږ سره جوړ شو یو فارم جوړ شو زه راځم د دې دا سایز نشانه کم کما دلته وګورئ دا زمونږ سره جوړ شو یو فارم جوړ شو او دلته مونږ تر ریکارډز پکې ښکاری 1 of 7 مطلب دا په دې کې مونږ 7 ریکارډز دي دا ګور تاسو یو په یو ریکارډ تاسو یو په یو باندې دي کې دا ریکارډ تاسو کتلی شي لکه ډایرکټ تاسو ر دې نه جوړ کو ځان لا یو فارم جوړ کو درازم زدا سیف کوم یس دا زمون کوم فارم 1 او دې نه پسو کوم کلوز
دا زموږ د دې نه څه جوړ شو یو فارم جوړ شو تاسو ګورئ په دې کې موږ سره بیا یو فارم دی یو سپلیټ دی په دې کې بیا موږ سره فرق شته ښه دا یاد ساتئ سپلیټ څه کار کوي ګوره که چېرې موږ د دې نه یو فارم جوړ کړو ساده فارم دی بس بالکل سو سمپل صحیح ده که نه زه راځم اوس په څه باندې په دې ټیبل باندې ودرېږو او دې نه څه جوړوم سپلیټ فارم کې به یا ساتئ ستاسو سره چې کوم ټیبل وي هغه به لکه ډیټا شیټ فارم کې به تاسو سره لاندې څه کېږي د فارم سره به ستاسو هغه ټیبل هم څه کېږي شو کېږي نو دا د دې ترمنځ څه دی هغه ډفرنټ دی تاسو پهله د فارم جوړول زده کړئ چې آیا فارم موږ څه طریقې سره جوړو زه راځم یس فارم 2 به ولا ورکړم دې نه پس کلوز کوم فارم 1 فارم 2 بیا راشم کریټ تا او بل موږ سره د ملټیپل آیټم کې او په دې ګوره فارم 1 او فارم 2 د دې ترمنځ به کلیر وي دا صحیح ده کنه یا تاسو دا څه وکړئ چې رائټ کلیک کما رینیم یې کړئ فارم 2 کې کوم صحیح ده ها اوس ملټیپل آیټم څه کار کوي ملټیپل آیټم یاد ساتئ زموږ په دې ټیبل کې چې څومره انټری شوي دا به درته ګوره که تاسو د فارم ګورئ موږ ته یو ریکارډ یې ټرایم شو کوي یو ریکارډ ښکاري که نه دلته چې کوم دی موږ سره یو ریکارډ بره شو کېږي لاندې خو سره ټیبل شو کېږي په دې کې به څه وي ملټیپل د نوم نه ظاهر دی څه وي ملټیپل آیټمس ښه دغه زموږ فارم شو او دې له زه نوم بدلوم سپلیټ فارم بیا پکې نه موږ سره ملټیپل سمپل راځم په دې باندې کلیک کما او دې په سم ملټیپل آیټم څنګه په دې ها سو ها څنګه ده هیڅ کینسل کوم حاضر راځم دا کلوز کوم نو صحیح ده خو بیا راشي دې باندې ودرې کو کریټ کوم چې ملټیپل آیټمز تاسو ته وګورئ کنه we create a form that shows multiple record in a data sheet with one record per now मतलब دا چې تاسو سره ملټي ریکارډ شو کې لکه تاسو فارم 1 کیو ګورئ کنه نو ګوره تاسو سره یو ریکارډ راځي بل ریکارډ به تر دې نه بل ریکارډ کته شي بیا که راشم سپلیټ فارم ته نو په سپلیټ فارم کې تاسو سره هم یو ریکارډ شو کېږي چې ښکاري تاسو کنه یو ریکارډ تاسو دا ګوره دلته لاندې سرچینګ کوي برم تاسو سره باقاعده سرچینګ کوي او په سپلیټ ملټیپل آیټم کې با تاسو سره څه کېږي په یو ټایم باندې کوم ټیبل تاسو دا ما د سپلیټ نه راوځو ځانو کما په دې باندې ودرېږئ راشم کریټ تا او ملټیپل آیټم باندې کلیک نو تاسو ګورئ په اټ ا ټایم باندې تاسو سره څومره ریکارډ وي ټول درته کېږي په یو ځای شو کېږي زه دا کلوز کما او یس نو موږ ورکو سو ملټیپل آیټم اوکې یا ملټیپل ریکارډ خاطی درې وړو په کلیر وي پورې صحیح ده بل زمونږ چې کوم دی پایوټ چارت دی پایوټ چارت باندې وروسته دغه کوو چارت تاسو پایوټ چارت زمونږ په ایکسل کې مې یو دغه شته دی که نه بیا هغې سره مربوط دی زه راځم بلینک فارم ته بلینک فارم څه کار کوي بلینک فارم مثلا یو خالی فارم تاسو له درکوي دا ګوره خالی فارم یې در درکړ او دلته موږ سره ښکاري دا فیلډ دلته موږ سره فیلډز دا کوم فیلډونه په دې ټیبل کې چې کوم فیلډز وي راشه ایډ ایگزیسټینګ فیلډ ته په دې باندې څوکه کلیک کا چې کوم فیلډونه دې پکاري اوس تا خوښه ده لکه تا یو خالی فارم واغستو زه ته چیرې زما د امپلای ټیبل مثلا دا پکار دی خدل ته وګورئ تاسو یا بر هزار راولي به سره وګورئ سمپل دی باندې کلیک دا سیریل نمبر میں پکار دے نیم میں پکار دے پوسٹ میں پکار دے او سیلری میں پکار دے او دینه پس تاسو کا کلوز کا زرا زما ویو تا په ویو باندې کلیک کې دا وګوره دا تاسو شو یو ټیبل جوړ شو یو سوري فارم جوړ شو کاری دی ډیزاین سره تاسو شو یو فارم جوړ شو سمپل دا کلیک کما دا ما د سره جوړ کو بلینک فارم ناماسو یو فارم جوړ کو ښه یو دوا درې د سلور دی پر بکلیر بیا راځم مور فارم تا راځم فرام وزټ د دې ټیبل چې کوم دی مثلا تاسو سره ملټي ټیبل دی لکه څنګه چې موږ کیوري جوړولا کلیر وای کنه داسې کوم ټیبل پکار دی لیست اف ټیبل برسل تراش چې کوم ټیبل ته تخوخه زبراشم سوتیم چې په دې ټیبل کې مثلا دا امپی ټیبل دی او په دې کې کم فیلډونه ستا پکار دي سیریل نمبر پکار دی نیم پکار دی پوسټ پکار دی کم دی پکار وي زوتیم چې سیریل نمبر یا مثلا واپس کما زوتیم چې صرف نیم می پکار دی او سیلری می پکار بدا دوا می پکار مطلب وایي څنګه په خپل خواخه باندې یا ټول وراچوا واپس ان چیک کما ټول په یو ځل یو ورچې داسې او که په یو ځل باندې ورچې دی باندې ټول پويږي دغه څه مشکل نشته دغه پاسه نیکسټ کوم
کالمیر پکار دی ټیوبلر پکار مطلب اسی ترتیب سے دی راشي کنه چې څنګه واړي بس ټیوبلر والے او دنه پسې نیکسٹ کړ دلته تاسو تاسو کې چې آیا ستا فارم چې کوم دی وات سټایل وډ یو لایک مثلا دا ګور زمونږ یو سټایل دی ګور دا 2003 سټایل دی تاسو خاري دی لګ دی دا ګور چینجز پکې راځي دا ګوره چې کوم تاسو خوښ شي کوم یو سټایل تاسو خوښ شي تاسو کولای شي چې ردینه هغه شان فارم ځان د پاره سکی جوړ کړئ کلیر زما دا خوښ شو دینه پسې نیکسٹ کوم ټایټل نوم له سور کې زه تم چې مول نوم ورکو visit a farm او دینه پسې سوکا open the form is a view and enter information modify the form مطلب modify مطلب کم فارمیټ کې تر واستل غواړي دی بل خیر رسته به پوي شي کنه مطلب چې ډیزاین شیپ کې را فارم در جوړ کما او کنه ډایرکټ انټری فارم کې ته نه ډایرکټ انټری فارم کې نه پس فینیش کو دا ګور ډایرکټ انټری فارمیټ کې موږ تاسو کو فارم جوړ کو نو دا ګور موږ چې کوم ډیزاین اغسته کاری کنه امغه ډیزاین را لري کنه دا ګور بیا لازم کریټ تا دا ډیټا شیټ شکل کې اصل کې دا زموږ فارم دی دا ګوره دا زموږ فارم دی خو موږ ته د جست لایک هغه ټیبل نه وي هغه شان شکل کې ډیټا شیټ فارمیټ کې موږ ته شو کوي زه یس کما ډیټا شیټ فارم اوکې ها ان شاء الله دې پر کلیئر خبر راځو فارم ډیزاین ته ډایرکټ په خپل خو ډیزاین کوي ګور دلته موږ سره دا بټنز راځي دی باندې بیرسته کار کوو صحیح ده مطلب زرال مې یو بټن مې واغستله دی باندې به موږ مختلف طریقو سره کوو زه تم چې فارم اپریشن اپلای فارم اوپن فارم ریکارډ فارم صحیح ده دا موږ ریپورټ اوپن د فارم وغیرہ وغیرہ دی باندې بیا رسته خیر دا کوو صحیح ده کوایټ بټن جوړو مې ادارې دا کار کوي دی باندې رسته راځو صحیح ده ها په خپل خو ډیزاین کې سپ کې غواړي یو عکس مې پکې پکار دی سمپل راشه فریم وته واخله مثلا سپ کې راوستل غواړي ډیزاین لاړ شي یو پروګرام وته راواله بل پروګرام کې ډیزاین جوړې پکچر پکار دی لوګو پکار ده مثلا دا لوګو مې پکار ده اوکې کما دې کې زموږ دا لوګو را لاله صحیح ده لکه مطلب دا په خپل خو باندې یس کما دینه پس فارم 2 یا مثلا مولسو کې چې فارم ډیزاین اوکې ها دې د پرو ان شاء الله کلیر وي صرف د فارم د جوړولو هغه زینه مې ته خو چې دې زینه تاسو فارم جوړول شي او په څه طریقې باندې تاسو یو فارم جوړول شي نو دا ګوره دا ډیزاین فارم دی دا بٹن هم په کوډینګ موډینګ نه دی کړی کنه او دا تاسو ښکاری هغه لوګو ښکاری نو دا ګوره دا زموږ دا ټیبل او د دې ټیبل نه چې کوم دی موږ مختلف فارمیټ سره بلینک فارم دا مې داسې دی ډیزاین سره دی ډیټا شیټ فارم 1 ملټیپل آیټم split form صحیح ده او visit form نو دا زمونږ سړي مختلف قسم فارمیټ دي د ټیبل د فارم د جوړولو د دې پورې کلیر سو ته نو وکنه فرق شته کنه پکې هر یو کې خپل کار دی صحیح ده امغه یو په یو اوسه پورې دا ډیسکس کړ کنه چې د دې او د دې ترمنځ د څه فرق دی ودا کا شي حاضر اعظم یو نیو ډیټابیس پوالو ان پس کریټ کوم راځم یو ټیبل جوړو ما مثلا مو لیکو چې سیریل نمبر نیم لکه سټوډنټ انفارمیشن اخلو سټوډنټ انفارمیشن مو لیکو چې std نیم سټوډنټ نیم فادر نیم یا د سی لیکي کنه چې std نیم فادر نیم एड्रेस मोबाइल नंबर या बस दा पूरे दे दूंगा सही ना अकारी करना सीरियल नंबर स्टूडेंट नेम फादर नेम एड्रेस مثلا कदल तो ततासु दीने मुख करा शे यो टेबल इंसर्ट के या مثلا न तो तोरी के जेंडर लकम देना राजी सही शो बस जेंडर के होता मेल फीमेल वाले look up visit lazima I will type adine pas so ahlo male or female dine pas so come next dine pas finish bas ha serial number ki tasu so akhle auto number bude poyegi kana dine pas lazima save do them chi so std number work no primary key close
ها اوس راځو په دې ټیبل کې مونږه مختلف قسم ډیزاینینګ کولای شو مختلف قسم بټنز پکې کولای شو زه راځم سمپل دې نه یو ټیبل جوړو ګوره دلته زموږ سره ریکارډ شته نشته زه راځم هم د دې ټیبل نه زه جوړوم کریټ ته لاړ شم او سمپل فارم باندې کلیک کړئ تاسو کولای شئ ځان ته دې څه جوړ کړئ سیو یې کړم ډایرکټ ځان ته یو فارم جوړ کړئ سو اس ټي ډي یا سټوډنټ انفارمیشن فارم اوکے ورته زموږ سټوډنټ انفارمیشن فارم را ډبل کلیک کړئ پر دې فارم کې موږ ډایرکټ انټری کوو زه راځم انټر مثلا ما یو نوم ولیکو چې اماد علي انټر فادر نیم ودلته موږ ته نه ښکاري اوس موږ څه ولیکو ښکاري موږ ته نه ښکاري موږ دلته هېڅ نه ښکاري چېرې دا اوس څه شی دی نو څه به کوو لاړ به شو دلته ډیزاین ویو ته په ډیزاین ویو کې تاسو ځان دپاره څه وکئ دا صحیح طریقې سره جوړ کړئ زه راځم دلته کې ګوره دا به وروسته بیا په دې کې کار کوو هولول ځان له دا ټیبل څه وکئ ساس کړئ د دې ځای نه ونیسئ داسې سلیکټ کړئ شفټ سره دا یو چې تاسو ډریګ کوئ ټولو سره ډریګ کېږي داسې یو څه دی پورې دلته مې راوړو د اګنور موډ کې کې داسې بس چې څومره ستاسو ضرورت وي مثلا زموږ دومره ضرورت دی بس صحیح شو د دې ځای نه دا ټیبل ونیسئ دې طرف ته نه ښکارېده داسې راوړئ لږ مثلا دې ځای نه مونږ سره دې شو کېږي دې ځای صحیح شو ښه همدغه شان تاسو کولی شئ د دې سایډ نه تاسو دا ټیبل لږ شان دا وړوکی کړئ داسې دومره مې کړ فادر نیم دپاره دومره ځای دومره نه دی پکار لږ کم کړئ داسې دومره پکار دی جینډر دپاره هم بس دومره دی زموږ نه دی پکار ټول په یو ځل هم کمولی شئ یا یو هم کمولی شئ دغه څه فرق نه کوي ښه دې ځای نه به ونیسئ داسې لږ بره شئ داسې او دا لږ کم کړئ ایډریس دی که ایډریس مثلا داسې صحیح شو ها زه راځم تاسو ویو کوئ اوس صحیح شو که نه ګوره د هغې په نسبت څه اوس څه شو صحیح شو یا مثلا بس او ټیک دی ها زه راغلم انټر فادر نیم مثلا څه جمال خان جینډر ګوره دلته اوس موږ سره تاسو اکثر کتي دي میل دی فیمیل دی به دلته کلیک کا ایډریس کوم دی مثلا د جلال آباد سو افغانستان انټر یو ریکارډ هم په دې کې څه وکړئ انټري کوو نو ګوره فارم تاسو ګورئ خپله سوچ وکئ چې آیا فارم ښه دی د انټري دپاره او که ټیبل ښه دی فارم ښه دی که نه ګوره څومره مسلک ښکاري انټر کوم یو بل کس رالی عمر علي صحیح شو موږ صرف او صرف فارم یوز کوو د څه دپاره انټري دپاره میل مثلا کوم ځای راغلی د کابل نه انټر یو بل کس رالی نایله فادر نیم یې دی جمعه خان فیمیل دا بس اف چې وخه ډایرکټ پتا سره کمبو باکس دی کنه ډایرکټ به پکې سره شي سلام د کم دی نه کابل دا بل کسره له طاهر فادر نیم دی عمر میل ایڈریس پکې وانه چو بس هیڅ خبره نه صحیح ده مثلا راله مبل فضیلت فادر نیم دی حارث فیمیل دا د کم دی دا د لغمان ګوره مونږه انټری کم ځای کې کوو فارم کې ډایرکټ زمونږه انټری په ټیبل کې سیف کیږي دا ښکاري که نه مونږ ډایرکټ انټری کوو په کوم ځای کې زمونږه ډایرکټ انټری سیف کیږي په څه کې په ټیبل کې نو ټیبل تاسو ما پهله ویلیو چې ټیبل زمونږه استعمالیږي د څه دپاره د ډیټا سټوریج دپاره صحیح شو که نه زمونږه ډیټا کوم ځای کې سټور کیږي دا به په ټیبل کې سټور کیږي او انټری به مونږ په څه کې کوو په فارم کې به کوو دې د پورې کلیر شو اوس راځم د دا ټیبل موږ څه ته اخلو دا کوم فارم چې موږ جوړ کړی دا ډیزاین فارمیټ ته اړو څه ته اړو ډیزاین فارمیټ تر به شو ویو ته په ویو کې موږ سره ډیزاین ویو اوس دې ته وګورئ دې ځای نه لږ تاسو بره کوي دا انفارمیشن دی سټوډنټ انفارمیشن زه ته پوره لیکم مثلا ما ولیکو چې سټوډنټ انفارمیشن فارم دنه پس تاسو سیف کوي انفارمیشن فارم صحیح شو ان پس تاسو سیف کوي او دلته رن کړئ دا ګوره سټوډنټ انفارمیشن فارم ټایټل راځي کنه تاسو ته دې کې تاسو مثلا خپل ادارې دغه چوي دا ګوره ښکاري تاسو ته دې کې لوګو مثلا خپل ادارې لوګو هم تاسو به دې کې اچولای شي مثلا زه رالم کمپیوټر ته او دلته چېرته لوګو موګو ګورئ ایکس بروشر دا مې راواخیست لږ سایز ورته زیات کړئ صحیح ده یعنی پس سیف دلته وګورئ
صحیح شو کنه ګوره ست طریقې سره دې کله کار ډیر دی کنه تاسو صرف ګورئ کنه په ماده وتا دا ګوره زمونږ څومره یو کولې ټیبل زمونږ د پاره څه شو اویلیبل شو اوس راځو چرته ډیزاین ته په ډیزاین کې دې لپاره موږ د دلته موږ سره د ډیزاین په نوم باندې یو وینډوز راځي ښکاري کنه ډیزاین په نوم باندې یو وینډو راځي یو ارینج دی یو چې کوم دی ډیزاین دی ارینج کې موږ ترتیب ورکو سو ورکو ترتیب ورکو کچېره تاسو غواړئ آټو فارمیټ ته راځم او آټو فارمیټ کې تاسو د خپل خواخه باندې یو ډیزاین دیتا ورکولای شئ دې کې دا وګوره زموږ ملټي ډیزاین دی زدا سیف کما فارم دې نه رن کړئ لږ ډېر پکې د څه خاص تغیرات خو پکې نه راځي خو لږ ډېر موږ ته پدې کې بیا د دوی چې کوم فارم یې هغه کې بیا راځي ښه دا یاد ساتئ ښه زه راځم چرته زه صرف په بټن باندې لږ د یو بټن باندې کار کوم دا ښکاري کنه تاسو ته بټن کار مو سره بټن دا بټن څه کار کوي زموږ سره دې ته کنټرولز ویل شي دا ټول چې کوم د مو سره سړي کنټرول دي نور باندې کار کوو اوس ته صرف او صرف په دې ټیبل کې د بټن دوی تیار کوډز کړی دي تیار کوډونو باندې کار کوو اول د دې په کوډونو کار کوو او بیا چې کوم دی مونږ سکو خپل کوډ باندې کار کوو زه راځم سمپل راځم په دې کوډ په دې بټن باندې کلیک کوم او دلته مې یو بټن راواغستله کوم ځای کې بټن پکار دی چې کوم ځای کې تاسو ته بټن پکار وي مثلا دې کې زما یو بټن پکار دی څنګه بټن می ډریګ کړه کمانډ بټن ویزټ دا تاسو سره یو وینډو رااله او تا ته پهله مو سره کیټګری دی او بل مو سره ایکشن دی پهله د دوی په بټنو کار کوو بیا خپل بټن یې جوړو صحیح ده پهله مو سره د ریکارډ نیویګیشن کې مطلب د ریکارډ باره کې انفارمیشن دی چې مثلا فرست ریکارډ ګوري ثرد ریکارډ ګوري سیکنډ ریکارډ ګوري کم ریکارډ ګوري دوی چې فایند نیکسټ ریکارډ تلاړ شه فایند ریکارډ دوی چې یو ریکارډ راځه فایند کا اعظم فایند ریکارډ باندې کلیک کوو دینه پس سو کوم نیکسټ کوم دلته تاسو تاسو کوي وای چې آیا په دې باندې زه یو بټن هغه نشان جوړ کما کنه نوم پیولې کوم که تاسو ټیکس ولیکئ نو به الته په بټن د پاسه فایند ټیکس ولیکي او که چېرې داسې وي نو دا د دغه ول نشان به راشي مطلب آیکن پر راولم په بټن باندې آیکن نشان راولم او کو نوم پر راولم دا تاسو خاله یا تاسو براوز ته لاړ شئ او تاسو سره خپل آیکن کې پرتی ویني تاسو د اغه ځین ام کولای شئ بهرحال زه ته چې ټیکس پر راځي زه آیکن باندې نه پوهیږم کنه دینه پس به سو کو نیکسټ زمونږه بټن سم ممدانو ویډیو دینه پس سو کې فینیش دا وګورئ زموږ یو بټن جوړ شو سیو کما سیو پهله به سیو کوي ا دینه پس سو کې رن کوي دا وګورئ دې سره یو بټن رااله کاری کنه زور ته چې ما سره دې کې پینځه ریکارډ ډیفاینډ ریکارډ باندې چې کلیک کما تاسو وی کم ریکارډ را فایند کا زه ته چې ما سره سوم ریکارډ مثلا ما سره سلورم نمبر ریکارډ فایند کا څنګه انټر کما اتوماتیک تاسو ګوري سلورم نمبر ریکارډ تاسو څه فایند کا کلیر وای کنه بیا ګوره دا خو مې درته کړیو مخکې کې یاد شي صحیح ده یو نوم ولور کې مثلا ماول نوم ورکو چې فضیلت ریکارډ را پکاره انټر کما ها ګوره دا ریکارډ مونږ درانه وستو بل رانه وستو لوکن سړي مونږ سره سیریل نمبر دی دا چې ټول فارم کې را وګوره تا د فضیلت ریکارډ موږ سوکو را پیدا کړ دې کې خو مشکل بنئ ان شاء الله صحیح ده نو تاسو د بټن د لارې کولای شئ چې څوک یو ریکارډ فایند کړي ها بیا راځم واپس ډیزاین ویو ته په ډیزاین ویو کې بیا بټن راواخلئ دلته راشم یو بل بټن می جوړ کړل داسې بل مو سره دی گو ټو فرست ریکارډ زه ته چې شرط لاړ شه فرست ریکارډ تلاړ شه راشم گو ټو فرست ریکارډ دې پاس نیکسټ نوم پکار دی یس نیکسټ ګوره دا گو ټو دا سری پیراشي دا نشان او که اپ ایرو دې پیراشي پوهیږئ کنه تاسو سره باقاعده کې پہلا نو ته چې نه ټیکسټ دې پیراشي دې پاس نو اوکے فینیش کا سیو کړئ دې پاس ویو کما دلته وګورئ فرست ریکارډ زه راځم فایند ریکارډ تا زه سو نمبر ریکارډ سرچ کوما پینځم نمبر اوکے کما زه دې وخت کم ریکارډ کما پینځم کې فرست ریکارډ باندې څنګه کلیک کما ډایرکټ به فرست ریکارډ ته سکی ځان رسي کلیر دی پوری بیا راشم ډیزاین تا یو بل بٹن راواخلئ بٹن می ډریګ کړل لاست ریکارډ نیکسټ لکه د دوی تیار بټن منګه استعمالو سکو د دوی د تیار بټن منګه استعمالو دا سلیکټ کړئ دا چې کچری تاسو شفت سره دام سلیکټ کړئ دام سلیکټ کړئ او د دې سو اخلي رائټ په کلیک کړئ دلته لاړ شي الاین تا الاین کې کم سیټ ته ټاپ ته برابر کا دې باندې خو پوهیږي کنه ورډ هغه کې شته کنه که تاسو ته کې تیری وي دې سیټ ته برابر دی دغه پاس سیف دا وګورئ چې په دې څنګه کلیک کما لاست ریکارډ ته دې کلیک کوم فرست ریکارډ لاست ریکارډ دا وګوره د یو بل سدي اپوزټ دي کاری کنه ورته ډایرکټ تاسو ریکارډونه تاسو شو کې فرست ریکارډ شو کا لاست ریکارډ شو کا بیا راځو ډیزاین ویو ته
یو بټن راواخلې دي نه یو بټن می ډریګ کړل زه تم چې گو ټو نیکسٹ ریکارډ څه پکار دي گو ټو نیکسٹ ریکارډ او زه سمپل دی باندې کلیک دینه پس نیکسٹ فینیش همدا شان تاسو واخلې یو بل بټن رااله مدي د کې می بټن می ډریګ کړل او سو ته گو ټو پریویس ریکارډ فینیش درازم سیف دینه پس ویو دا وګورئ مونږ سوم ریکارډ دلته 1 دی کنه په دې شکل کې موږ 2 3 4 بیا 4 ترالو نو دینه مخ کې سو 3 کنه نو دا بسره دی پریویس ریکارډ ته راځي په ډیټابیس کې بټنز چې کوم دی ام یو امپورټنٹ رول ادا کوي دا یاد ساتئ ښا په ډیټابیس کې امپورټنٹ رول چې کوم دی هغه بټن ام ادا کوي دا یاد ساتئ ښا ها دا خو زمونږ صرف سمپل دام سلیکټ کړئ شیفټ سره دام بیا لکه مثلا سایز مایز خو ته تاسو برابر وای کنه سایز سره خو زمونږ دغه نشته دی وخت کې سایز وړو کې وی غټ ودا څه فرق نه کوي څومره بیلیکل وی کم سے کم چا عمر سایز تاسو برابر کړئ دا سی واخلې کنه سیو کړئ نو سلیکټ ډیر یو بل څه برابر نیکسٹ ریکارډ پریویس ریکارډ نیکسٹ ها ان شاء الله دې پورې کلیر وي دا خو زمونږ څه د ریکارډ باره کې خبره اوس راځو بیا یو بټن راواله ما لاندې دې د کې ډریګ کړئ صحیح شو اوس ریکارډ نیویګیشن کمپلیټ شو مطلب نیویګیشن کوي کنه مخ کې روسته ریکارډ بل راځو ریکارډ اپریشن ته چرته راځو ریکارډ اپریشن ته مطلب کله چې زه په دې بټن کلیک کوم زه ته چې اډ ا نیو ریکارډ سو کماله یو نوې ریکارډ ورواچو دینه پس نیکسٹ دینه پس اډ ټو ټیکس دینه پس نیکسٹ او فینیش اډ ریکارډ په خپل پیلي کړی دی درازم سیف دلته زه 1 کې ولاړ چې څنګه په دې بټن کلیک کوم ډایرکټ تاسو سره سره راځي یو نوې ریکارډ د لپاره انټری کی مطلب زه دا کیږي چې نوې ریکارډ په دې کې سو کا انټر کا بیا راځم واپس ډیزاین ته لاړ بش یو بټن راواخلې بل اوکے جی ریکارډ اپریشن تراشي ډیلیټ ریکارډ په دې باندې مسکی کی یو ریکارډ ډیلیټ کیږي یا پتا سودا بٹن واخلې نیکسٹ کما دا په اخلي کنه ا داسې و پر راځي ریسایکل نشان کاری کنه خو زیات چې کوم دې سوک سو یوز کوي تاسو پته شته ټیکس یوز کوي کلیر سیف اوکے دلته تاسو ګوري 1 نمبر ریکارډ یا مثلا راشي لاست ریکارډ تا لاست ریکارډ ته 5 نمبر ریکارډ د فضیلت والا کنه ډیلیټ باندې کلیک کما او تا ته وی یو ار اباوت ټو ډیلیټ ون ریکارډ یس نو ته ډیلیټ کا نو تاسو راشي ګوري اوس لاست ریکارډ ته سلورم پات جو 5 نمبر وسره نشته دی کلیر دام تی ډیلیټ کړئ یس وګوره اوس ریکارډ مو پات شو 3 ریکارډ مو پات شو اډ نیو ریکارډ بل ریکارډ پکار دے راځم عمر کو چی ایاز فادر نیم رحیم شاہ میل 400 کلیر شو بیا راځم اډ نیو ریکارډ سو نه دوباره نه دي کې دا کمال شته ها تاسو ګوري فرست ریکارډ تراشي دا دې کنه زرا د لاست ریکارډ تشپغم دې کنه د دینه پریویس ریکارډ وګورئ پکاره چې پینځم سلورم پینځم راغلی کنه دا وګوره سلورم پینځم ریکارډ پدې کې نشته دی صحیح دا خو بیا دې نه چې یو نمبر بل تاسو ساين کی مطلب یو امپلای مو سره راغلی دی او دا یو خاص سری نمبر دی او هغه سری نمبر هغه امپلای لاړ او بل چاته واله شو او غلطه خبره شو صحیح ډیټابیس کې خدا کمالي خبر راځم په دې خو پوه شي کنه را به شي چرته یو بل بٹن راواخلې ریکارډ اپریشن تا ډوپلیکیټ ریکارډ وسه کار کوي کاپی به وباسي د دې ډوپلیکیټ فینیش ان په سیف راشي وتا مثلا دلته امادلی پونم چې کوم ریکارډ دی آیا نیکسٹ ریکارډ ته زما بل د امادلی پونم ریکارډ شتا یا 1 نمبر شتا نشته کنه زه تم چې د امادلی چې کوم دا موږ سره موجود دی ډوپلیکیټ واخلا نو ګوره د امادلی تعالی صدر کو ډوپلیکیټ درک کدر نه صحیح شو کنه او سیریل نمبر 1 زکه دا نه کچره الته زموږ اټو نمبر 9 نو به تعالی سیریل نمبر ام درکولې او چې اټو نمبر نو اټو نمبر زموږ ډوپلیکیټ نشي کېده نو ګوره نور انفارمیشن سیم دی
ګوره تاسو فرست ریکارډ ته لاړ شئ او لاست ریکارډ ته لاړ شئ دا وګورئ صرف سیریل نمبر یې چینج کیږي نور چې کوم دی باقي انفارمیشن یې سری سیم دی ډوپلیکیټ مطلب دا دی یو ریکارډ موږ سره دوباره پکار دی هماغه ریکارډ دوباره پکار دی نو موږ به کولی شو چې څوک ډوپلیکیټ موږ نه اسکوړو سو اخلو کنه بار بار خابل راځم یو بل بٹن راواخلو راوشو ریکارډ تا پرنٹ ریکارډ سیو ریکارډ انډو ریکارډ پرنٹ خو موږ اوس دی وکه نه شو نه یوز کوو راځم سیو تا دنه پسو کما نیکسٹ سیو د ریکارډ اوکے فینیش رن کما دلته تاسو ګورئ زه یو ریکارډ چې نیو ریکارډ تر راځم اډ نیو ریکارډ لکه ما یو نوم لیکو مثلا گوهر علی فادر نیم جمال خان کابل صحیح شو میل او کابل را بشما انټر کابل اوس زه دم چې دا ریکارډ ما سره سو کا سیف کا کزه انټر وما نو اتوماتیکلی به سیف کیږي کنه صحیح ده زه دم چې دا ریکارډ په دې کې سو کا سیو باندې کلیک کما ډایرکټ زموږ په کې دا ریکارډ سو شو سیف شو کلیئر اوس که د فرست ریکارډ تلار شم او لاست ترا شم نو ګور اتم نمبر ریکارډ زموږ سره سیف ده زه دم چې نه زه یو بٹن جوړ کما چې دا ریکارډ په کې سو شي سیف شي کلیئر دی پوری بیا راځم یو بٹن را واخلې دې کې بٹن واخلې داسې زه تم چې ریکارډ اپریشن کې وتم چې انډو ریکارډ انډو باندې پويږي کنه انډو او ریډو فینیش مطلب یو تاسو دوباره کوئ ګور زرا نه مثلا څنګه چل دی نه کوي امید کوي چې فادر نیم سر رحیم انټر میل او د کوم ځای د کابل اوس دا ریکارډ موږ واچو صحیح ده زه دیم چې تاسو کا انډو کا چې څنګه انډو باندې کلیک کما ګور هغه ریکارډ سو شو ختم شو لاست ریکارډ موږ سو 9 نمبر وکړه لاست ریکارډ ترا شمه ګور نه هم نمبر ریکارډ شته نشته خو که سیو باندې کلیک کړو بیا وسه کیږي بیا به وی خدای یاد ساتي صحیح ده اوکې جی بیا راځم ډیزاین تا دې نه دالک حرکت کوي نورې بٹن پرې جوړو دا بٹن که تاسو دې نه لاندې ام تاسو جوړولې شي اوس په لاندې اوپر کې بیا لیک شانتي دا غشته ډیفرنشیټ کول دا بٹن لاندې جوړو ما دا به اینڈ کې راځي به تاسو سره مثلا دې کې دا بٹن جوړ کړل ریکارډ اپریشن تراشم دې پر هو کلیر شو صحیح ده بلر دو فارم تا زرا زما دا بٹن چې کوم دی دا دلته کې نه جوړوم زه کینسل کما صحیح شو delete close yes زرا زما create تا او دلته راشي blank یا مثلا راواله ایسو فارم ډیزاین تا دلته یو بٹن جوړوم ګورو تا زرا نه سمپل مې دلته یو بٹن جوړ کړل داسې زه تم چې کله فارم اپریشن تا چې کله زه مثلا په دې بٹن باندې کلیک کما نو کلوز د فارم دا فارم سو کراله کلوز کا اوکے close the form adina pas next finish close the form zara save kama sunum bani re amda kanum bani wale da form 1 zara azam save open kai agar ji bidi se click kar diya button bani direct ta sara form se ki close ki gana biyar azam adal taki design view tara shay akhlama yo bala button form tarazama close the form open form next kama دلته تاسو تاسو کې کم فارم دا مې ځکه دې ته جوړ کړ کال ته پاغي کې ولاړ وینو بیا هم ته نه راځي چې کم فارم دله کلوز اوپن کما اوس زه ته چې ځکه په دې بٹن کلیک کوم دا سټوډنټ انفارمیشن چې کم فارم دی دا را تاسو کا اوپن کا open the form and allow to the record open the form and find specific data to display بس open the form next finish راشه نو متبادل کا open form std نو مولور صحیح ده std ने पास राजमा सेव دا وګوره پرې چې کله کلیک کما کلوز شکنه ډبل کلیک کړئ کله راشم په دې باندې څنګه کلیک کما دا وګوره هغه سټوډنټ فارم چې کوم دی ډایرکټ تاسو سره کیږي خلاصيږي کلیر وای کنه اوس بیا راځم ډیزاین ته ډیزاین ویو ته راشي یو بٹن را واخلې داسې فارم اپریشن تر راځم دوی ته چې اوپن فارم پرنٹ ا فارم یو فارم را تاسو کا پرنٹ کا نیکسٹ کم یو فارم سټوډنټ انفارمیشن فارم ودنه پس نیکسٹ
print the form, next finish. درازم save درازم په دې بٹن چې څنګه کلیک کما نو ورته سرخاري ډایرکټ تاسو سره دی پرینټ اوټ آپشن راځي پوهیږئ نور کنه دی پوهیږئ کنه بیا راځم ډیزاین ته بٹن میرا واغس طرف راځي راړو شو فارم اپریشن ته print current form refresh from data مطلب current form چې کوم تاسو سره دی هغه پرینټ کې کنه تاسو سره ډیر دغه دی مثلا ډیټا د پکې هغه پکې څه پرینټ اوټ واسي پوهیږئ کنه دا تاسو سره ټول فارم دا کې دا چې موجوده تا کوم مخامخ کاری او ریفریش ډیټا مطلب دا دی کچېرې ته په دې ډیټا کې موږ تغیرات وکړو ډیټا کې موږ تغیرات وکړو او مثلا به موږ راشو ریفریش بٹن پسې کلیک کو یا ریفریش بٹن هم لا نه کلیک کړی لکه څنګه چې موږ په ایکسل کې لکه کله چې پایو ټیبل جوړ کو په پایو ټیبل کې تاسو کتلی کله چې په یو ځای کې تغیرات وکړو منول ته لا نه راغلی موږ ریفریش بٹن وهو کنه وهو نو دا ګوره اماغه نشان دی کنه ښکاری ریفریش ها print the current form next yes راځم save دا ا دې باندې سمپل دی باندې کلیک کوم دا مو سره یو دغه کوي ښا یو پرینټ اوټ باسي دا چې څومره وی ټول ورته پرینټ اوټ باسي صحیح دا ټول پیجونه ښا ان شاء الله دې پر کلیر وي یاد بوي خابل پکې موږ سره بیا راځم یو بٹن راوالو بل پکې موږ سره د ریپورت اپریشن اوپن ریپورت خدا موږ سره لا دا سيزونه موږ لا نه دی ویلې ګوره ریپورت کزرا شمه زر دین یو ریپورت جوړ کما کریټ تلاټ شي اذن په زر اعظم زو تم چې ماته تی یو ریپورت جوړ کا ګوره دا د سټوډنټ دغه کنه انفارمیشن نو زر اعظم دا د سیف کما سټوډنټ انفارمیشن فارم ریپورت اوکې دا کلوز کوم زم چې کله زه په دې بٹن باندې کلیک کما سو کا مطلب مالا زه دا ډیلیټ کما دې باندې بیا ها ډیزاین تراشي بٹن راواله زم چې کله زه په دې بٹن کلیک کما نو سو کا راشه ریپورت تا او ریپورت کې زه ته چې سو کا اوپن ریپورت نیکسټ وی کوم ریپورت زم هم دک کوم چې ما لکه سره ډیر ریپورتونه دي لکه ګوره د دې فائدہ دا دی بٹن زه ته چې ها نه زه چې میګنیفای گلاسز کا ایم ایس ایکسس ریپورت کا پریویو صرف غواړي زه ته چې بس ډایرکټ اوپن کماتا اوپن زرا زما سیف دا ګوره اوپن ریپورت باندې کلیک کما ور ډایرکټ ماته غ ریپورت سکی خلاصي کی ګوره د دې دا فائدہ ده کنه چیرې که تاسو چیرې وواړی چیرې مثلا ما سره یو ځکه ټیبل دی یو ځکه مثلا ما سره فارم دی مختلف فارمونه دي باقي کې تاسو کم فارم کم ریپورت پرینټ کول غواړئ او صحیح ده بس کوم ازم صحیح ده نو نه ها ان شاء الله دې پر کلیر وي بس سبب ان شاء الله به کار کوو ها اپلای فارم فلټر دا کار کوي کنه چې تاسو کله مثلا فلټر